د پاکستان د پولیس او د پولیس په حق کې په تنګي تاثیر کې د سماجی او سیاسي فعالانو لخوا مظاهره شوې ده او ویلي چې دوی د تنګي او د ټولي پښتونخوا ولس د پولیس او پولیس سره اوګه کلک ولاړ دي او زیاته کړه چې باید د ناخمه مای په پیوګه ککړ تنان دي زنداني کړي شي. په تنګي تاثیر کې مظاهره ته د خبرو په وخت د قومي وطن پارټي مقامی مخکش او د رضاکار پلای تنظیم صدر خاجي وادت خان ویل چې کوم تنانو سرکاري او فوجي ودانو ته ورونه چولې دي او یا امبولانسونه سوځولې دي نو خوي ته ترهګر نه بلکې ترهګرونه بدتر مخلوق ویل پکار دي او دوی ته سخت سزاګانې دی ورکړل شي او ګداسي نوي نو بیا به دوی احتجاجونه کوي. زنده‌باد کېپی کې پولیس زنده‌باد. خو زه به دا دوه خبرې وکم چې دې ته تاسو دهشتګرد وایي خدا دهشتګردو نه اخوا خلک دي ځکه دهشتګرد هم داسې لیدي کړي چې امبولانس یې سوځولې دي ای کې مریض سوځولې دي ځناور سوځېدلي دي دا دې تاسو ته پته چې د یو کس ما پرون قتل په سونو چیلې چې په چرګانو چوک کې هغه پارم هغه سیزلې دي چې سړی بې زبانه شي سیزي امبولانس ته ودرېږي هغه ته غو سیاسي ویل شم دهشتګرد ویل شم دا د هغې نه یو اخوا مخلوق دی. بل دا چې دوی دا وایي چې زموږ یو سیاسي پارټي ده سیاسي خلک او سیاسي احتجاج دا نه سیاست کې شوي دي په 15 یا کاله کې عمران خان نه خغه لیډران جیلونو تم تللی دي صدایمات اډرونه پېښې وي دي دا چې چام نه دي کړي دنه بې نظیره بیبي خدای وبخي چې کله به خودکش حمله شو دا غي ورکر روته خدا سه لغوي نه دی کړي دا مردار دی یا 3 ورځې په جیل کو یاد نو دې داسې کم از کم زموږ په ملک چې کم وی او دغه کو بار خلک به مو خوشاله کبار چې زموږ کوم دشمن دی او وی خوشاله شو زبدو هم چې زما آرمی ته د بار دشمن ضرورت نشته چې په کور کې داسې دشمنانی نو زه خپل د سکیورټي ادارونو د عدالت نم دا خواست کوم چې یو 788 د دې ختم نه کړی شي دا د بحال ساتلی شي کدا ختم کړی شو موږ به روزو واپس پر دې خلاف احتجاج کو. سیاسي او سماجی فعال شاهین سلطان ویل چې زنانه خوم د پولیسو د پوس سره پوګه ولاړ دي او دا سه په 15 یا کال کې نه دی راغلي او دا دوی یو سازش بلل دي او خپل قرباني به کوزکه چې پاک فوج دی نو منګیو هغه زمين محافظ دي دا وی په وجبان دي منګه به فکر او د کیګو آرام کو زمين د عمل شکم دي آزاد دي چې زمينګه په ازادي او سودوم د دوی په برکت دي. نو تاسو ټول ته زما دا خواست دي چې دا پروپاګاندا چې څوک کوي اغیله داغه مو توړ جواب ورکوي ټول پاک آرمی د پاره یو ځل بیا आवाज اوچت کې پاک آرمی زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. دا پداسې خال کې د پناه ممای د عمران خان دغه بن کیس ځنیول وروستو د پی ټی آی کارکونانو احتجاجونه کړي وو او په عمل کې ورونه لګولي وو خو عمران خان تور لګولې دي چې دغه د پی ټی آی تنه نه وو بلکې د جنسو خلکو حکومت وایي کو هر څوک وي خو سزاګانې به ورته ورکول کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تنگی د پاکستان